د ارزانو اوړو اغستلو په چکر کې د دې رور ساه لاړله. زه دغه حکمرانانو ته وایم کم چې نن په خپل کورونو کې، په خپلو محلونو کې، په خپلو حجرو کې په آرام سره ناست دي او ګرمې بسترې یې راښکلي دي. په ورځ د قیامت په د دې خلکو لاس وي او ستاسو به ګریوان وي. د خپل لیډر په کنځلو، د خپل لیډر په بې حرمتۍ باندې، د خپل لیډر او د خپلو پیسو د بچ کولو لپاره چوکونه بندی، چوک ته روځي، اواز پورته کې، د خپل ووټ د غوښتلو دپاره کوڅه په کوڅه ګرځي، محله په محله ګرځي، د هر کس سره لاس ملاووئ او هغې لپاره تاسو څومره کوششونه کوئ. نن غریب ولس، دغه د قوم سرمایه، دغه غریب خلک روټۍ پسې منډې وهي، په 3300-3200 روپۍ باندې د وړو تروړه شوله. قسم په رب د دې خلکو به لاس وي او ستاسو به ګریوان وي. په ورځ د قیامت په دا خلک ستاسو نه غوښتنه کوي. دې خلکو تاسو منتخب کړي یې، دې خلکو تاسو لیږلي یې. یوه خبره مې یاد ساتئ، په ورځ د قیامت پر دې خلکو لاس وي او ستاسو به ګریوان وي. نن خو ته په خپل کور کې په قلار ناستئ، د خپل کور کې چې کوم دی ته د غریب دپاره ته نه خبر. کله چې ووټونه راشي، کله چې الیکشن راشي، بیا د غریب درد هم پیدا شي، د غریب اواز هم پیدا شي، ترقیاتي کارونه هم پیدا شي، اوړه هم ارزان شي، ګیس هم راشي، بجلی هم راشي او دا هر څه راشي. نن چې کوم دی ته په خپل کور کې په قلاره ناستئ، په ورځ د قیامت پر دې خلکو لاس وي او ستا به ګریوان وي. یاد ساته.